ملګري مفتي صاحب بابل شاه صفدر ټول زما مخې ته ناستو مشرانو جمع السلام علیکم. نن په دې پریس کلب کې دا جرګه چې راټوله ده نو یقینا چې دا د یو ډېر انتهایي موست سینسټیو مسله ده چې کوم په نوښار کې د څو ورځو نه چلیږي. زما عزتمندو زه ډېر شارټ خبره کوم. باچا صاحب ناست دی یا مظفر شاه باچا صاحب چې دی ناست دی د وړاندې په سټیج باندې چې کوم خلک ناست دی د وړاندې ما ته خبرې داسې ښکاري لکه زما خبرې به څه خبرې وي. دا ډېر پوهان خلک په هر لحاظ سره یقینا مونږ په سیاسي سټیج باندې نه یو ولاړ. 3 قانونه دي زما مشرانو ذاکره 3 خبرې زمونږ په پاکستان کې زمونږ په دلته 3 قانونه چلیږي. یو د الله او د رسول قانون دی، یو د لارډ میکالې قانون دی، یو د پښتو قانون دی. هر یو څیز دپاره ثبوت پکار دی، یو ګواه پکار دی. که زه غلطه وایم نو مفتیان صاحبان هم ناست دي، وکیلان صاحبان هم ناست دي، بیرسټران هم ناست دي او د جرګې مشران هم ناست دي. زما په خیال باندې چې دا کوم الیګیشنز لګېدلي دي نو په دې وخت کې څوک هم دا نه شي ویلی چېرې داسې به څه شوي وي یا به که نه شي وي. هر سړی کنفیوز دی، هر سړی کنفیوز دی، د تذبذب شکار دی چې خدایه دا څه روان دي د نوښار سره. د هر څیز دپاره ما څنګه تاسو ته وویل چې ثبوت څه ریکارډ څه خو پکار دي که نه. که زه اوس دا آواز وکړم چې یاره د دې پریس کلب نه په شا باندې دا کېږي نو ما ته خو پته نشته. خبره به څه ته راځي؟ پروف ته به راځي. پروف کم دی؟ یاره ما ته یې نه ښیې مه ښایه. ډېر تکړه تکړه خلک شته دی. زمونږ د لارې حقانیه دلته موجوده ده، هلته یې یوسه. ډي سي موجود دی، هغه ته یې یوسه. یو سیسټم موجود دی، سیسټم اینډ پروسیجر چې څه ته ویلی شي. ډي سي ته یې نه وړې، نور خلک موجود دي. مې ورکوه کبال شاه باچا ته یې مه ورکوه، احسان وزیر ته یې مه ورکوه، هغه چا ته یې ورکه چې په کوم ځای کې ستا تسلي وي. زما عزتمندو چې کله په عدالت کې یو کیس واچولی شي او دویم فریق نه راځي نو هغه کیس هم د هغه په حق کې ډیګري کېږي. زما په خیال باندې کېدای شي زه غلط یم، په دې کې څه مصلحت و. وکیل صاحب ته هم دلته یو دعوت پکار و نن چې هغه راغلی وی، هغه خپل موقف هغه هم پیش کړی وی چې دود کا دود پانی کا پانی شی. کېدای شي مشرانو په دې کې څه مصلحت و، نو دا نه وایم چې یاره ګنې دا داسې یا داسې. بهرحال زما عزتمندو ډېر سخت ټایم دی، ډېر سخت ټایم دی دې وخت. هر سړی دا چې ته د بچی پلار به وي، چې ته د یو تورسري رور به وي، د چا به تربوره ترله وي، د چا به څه وي. په هر کور کې چې کوم دی خپله لور کور لري. خو دا طریقه دا چې کوم طریقه وشوه، زه د وکیل صاحب د خبرې سره اختلاف نه کوم، زه د هغه د طریقې کار سره اختلاف لرم چې وکیل صاحب تا ته څه پرابلم و. دا مشران، دا سپین روبي مشران، دا د جرګو مشران، دا پولیټیکل خلک، دا لیډرشپ، دا د څه دپاره دی؟
چې څنګه تا ته تکلیف دی داسې ذاکر ته هم تکلیف دی داسې زما فرمان لاله ته هم تکلیف دی دا ټولو ته تکلیف ته به راغلی وې تا ته چې څوک هم راته نږدې په دې نوکار کې یو سړی داسې نو چې هغه تا ته میلاو شوی وي تا هغه ته دا ویلی وي چې بی دا پرابلم دی دا مسله ده تا به هغوی سره وخت جنګولی او خبره به دې ورته کړې وه که ستا هلته شنوایي نه وه شوي ځان سره باید 2-3 ملګري به دې ځان سره یو ځای کړي وو د هغې لپاره ګورئ چې په هر یو څیز لپاره یو طریقه کار موجود دی خلک لړ شي دیوالي مقدمو کې سول کوټ ته لړ شي هلته بیالي سیشن کوټ ته لړ شي سیشن کوټ کې بیالي های کوټ ته لړ شي های کوټ کې بیالي سپریم کوټ اف پاکستان ته لړ شي نو بس دغه خو هغه فورمز دي چې دې ته به همدې ته تلل پکار دي نو چې دا څیزونه دا فورم چا نه دي ټنګولي یا دا دروازې چا نه دي کټ کټاو کړي نو زما په خیال باندې دا شی په دې ټایم کې خلک زه اوس هم باچا صاحب ته ټولو مشرانو ته دا اپیل کوم دا مطالبه کوم ورته چې یقینا موږ په تکلیف په ټایم کې دلته راغلي یو یو موقع دې وکیل صاحب ته هم پکار ده چې ته دا پروف وښایه او د هغې دې په هر انګل باندې د هغې جایزه واخیستې شي قانوني جایزه دې واخیستې شي د AI والا څیز دې په ذهن کې واچولی شي دا ټول دا فرانزیک دا ټول څیزونه دا موجود دي نو زما په خیال باندې دا قرآن پاک دا نه ښې ته ښه دی موږ خو دا اورېدلي د خپلو مشرانو نه چې دا نه ښې ته ښه دی او نه بدې ته ښه دی مین شی دا دی چې یو سړي سره پروف وي ثبوت وي هغه دې راشي هغه دې دلته کښېني چې په کوم ځای کې د هغه تسلي کېږي هغه دې هلته کې وشي دود کا دود پانی کا پانی به شي خو چې دا شی نه وي پروف نه وي ثبوت نه وي او هغه چا اورېدلی نه وي نو زما په خیال باندې داسې زه دا حالت دی هغه ته دې موقع ورکړی شي او هغه دې چې کوم دی راوغوستی شي ډېر د پښتو په رنګه باندې دې هغه راوغوستی شي دا خبره نه ده که هغه سره هغه چې دا خبره کوي هغه ته به یو شی ټیک ښکاري ما ته به غلط ښکاري یا به چې کوم دی نو فرمان به یې ته به غلط ښکاري یا به ذاکر ته غلط ښکاري خو چې دویم فریق څوک پورې چا نه یې اورېدلی زما په خیال باندې دا شی غلط دی زه ټایم نور نه اخلمه څه ماته ګوډې خبرې